بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 51 نمبر درس دی، یو 50 او په نن درس کې به موږ باب اول صرف کبیر فعل نهی غایب مجهول ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل یفعل گردان کو. د دې نه مخکې درس کې موږ د نهی معلوم نهی غایب معلوم گردان کړو. لکه مثلا ګورئ دې نه مخکې موږ ویلو لا یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب هغه یو سړی دی وهل نه کوي. لا یضرب هغه یو سړی دی وهل نه کوي. اوس موږ وایو چې دغه سړی دی نه وهلی کېږي، دغه سړی دی نه وهلی کېږي، دغه سړی دی ونه وهلی شي. لا یضرب معنی ده هغه یو سړی، دا ورته زه معنی لیکم، هغه یو سړی دی وهل نه کوي. ٹھیک شو؟ دا لا یضرب دی نو دا فعل نهی غایب معلوم دی، فعل نهی غایب معلوم دی. لا یضرب دا د معلوم صیغه ده. ٹھیک شو؟ فعل نهی غایب معلوم د دې معنی ده هغه یو سړی دی وهل نه کوي. اوس موږ وایو چې دا سړی دی نه وهلی کېږي، نو موږ به دا لا یضرب چې دی که نه، دا لا یضرب د ده نه به موږ د مجهول صیغه جوړه کړو. لا یضرب علامت مضارع باندې به ضمه واچو، د آخري نه مخکې حرف به ساکن کو، زبر به پې واچو، د آخري نه مخکې حرف باندې به زبر واچو، آخري حرف به ساکن کو د دې لا نهي د وجې نه. دې ته لا نهي وایي. د پیش والا صیغو نه پیش ختمی جزم ورکوي او نون اعرابي ختمی، د تصنیعي صیغو نه نون اعرابي ختمی، د جمع مذکر صیغو نه نون اعرابي ختمی، د واحد مؤنث حاضر صیغې نه نون اعرابي ختمی. نو د اوو صیغو نه نون اعرابي ختمی او د پنځو صیغو نه پیش ختمی جزم ورکوي. ٹھیک شو جی؟ نو اوس د لا یضرب معنی ده هغه یو سړی دی ونه وهلی شي، هغه یو سړی دی ونه وهلی شي، یا هغه یو سړی دی نه وهلی کېږي. هغه یو سړی دی ونه وهلی شي، ونه وهلی شي، هغه یو سړی دی ونه وهلی شي، یا هغه یو سړی دی نه وهلی کېږي. دواړه معنی کولی شئ. دلته کې به د سړي وال کول او په معلوم کې به سړي په خپله وال کول او په مجهول کې دا سړی وهلی کېږي. په معلوم کې دا سړي به وهل کول دا فاعلو، اوس دا سړی وهلی کېږي دا مفعول دی، خو هغه چې څوک یې وښي هغه معلوم نه دی، ځکه ورته مجهول وایي. نو دې ته د مجهول صیغه وایي. مجهول معنی نامعلوم، چې فاعل یې نامعلوم دی. د مجهول معنی ده نامعلوم، نامعلوم. مجهول معنی ده نامعلوم، چې فاعل به نامعلوم وي، فاعل به نامعلوم وي، کار کولو والا به نامعلومه وي، او چې په چا کار واقع کېږي څوک وهلی کېږي نو هغه به دغه سړی وي، هغه ته مفعول هم وایي یا نایب فاعل هم ورته وایي. نو اوس موږ سره دی لا یضرب. لا یضرب معنی دا واحد مذکر نهي غایب مجهول صیغه ده. لا یضرب، لا یضرب معنی هغه یو سړی دی ونه وهلی شي. او تسنیه کې چې دی د لا نهي د نون اعرابي ختمی، نو لا یضربا تسنیه مذکر نهي غایب مجهول دا صیغه ده. گردان دا دی لا یضربا هغه دواړه سړي دي ونه وهلی شي، لا یضربو هغه ټول سړي دي ونه وهلی شي. او واحد مؤنث نهي غایب مجهول لا تضرب هغه یوه ښځه دي ونه وهلی شي، لا تضربا هغه دواړه ښځې دي ونه وهلی شي، لا یضربنه هغه ټولې ښځې دي ونه وهلی شي، لا اضرب زه دې ونه وهلی شم، لا نضرب موږ دوه یا ټول دې ونه وهلی شو. ټیک شو جي؟ نو دا موږ سره د نهي غایب مجهول ګردانو. د دې نه مخکې د نهي غایب معلوم ګردانو هغه لا یضرب. لا یضرب هغه یو سړی دی وهل نه کوي، او دا شو لا یضرب هغه یو سړی دی نه وهلی کېږي. او په معلوم کې لا یضربا هغه دواړه سړي دي وهل نه کوي، او په مجهول کې شو لا یضربا هغه دواړه سړي دي نه وهلی کېږي. په معلوم کې د جمع مذکر نهي غایب مجهول صیغه وه لا یضربون، لا یضربو، لا یضربو هغه ټول سړي دي وهل نه کوي. په مجهول کې شو لا یضربو هغه ټول سړي دي نه وهلی کېږي. بیا د واحد مؤنث غایب معلوم کې صیغه وه لا تضرب، لا تضرب هغه یوه ښځه دي وهل نه کوي، او په مجهول کې شو لا تضرب هغه یوه ښځه دي نه وهلی کېږي، ونه وهلی شي. ٹھیک شوه؟ په تسنیه مؤنث نهي غایب معلوم کې وا لا تضربا هغه دوانه ښځې دي وهل نه کوي. اوس ته مجهول جوړو لا تضربا هغه دوانه ښځې دي ونه وهلی شي.
جمع مؤنث نه غائب معلوم کې وا لا یضربنا لا یضربنا هغه ټولې ښځې دې وهل نه کوي او اوس ته مونږه مجهول جوړو نو لا یضربنا هغه ټولې ښځې دې ونه وهلی شي او د واحد متکلم صیغه وه نهي غائب مجهول وا د نهي صيغه چې واغه لا اضرب زدي ونه وهلی شم نه زدي وهل نکوم لا اضرب زدي وهل نکوم او مجهول به جوړ شو لا اضرب زدي ونه وهلی شم او د تسنیه و جمع وا لا نضرب مونږ دې وهل وهل نکو او لا نضرب مونږ دې ونه وهلی شو نو دا مونږ سره د مجهول صيغې وې د مجهول ګردانو نو دا صرف نهي غائب مجهول ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل يفعلون د دې نه پس په ان شاء الله مونږ هم په دې مجهول نهي غائب کې به د نهي غائب مجهول صيغې کې به مونږ په نون ثقيله سره تاکید په یو درس کې کوو او په بل درس کې به نون خفیفه سره مونږ تاکید پکې پیدا کوو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام